بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القسم الثاني فأربعة: السبب والعلة والشرط والعلامة. أما السبب الحقيقي فما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود. کجیدا دریم فصل د قیاس شروع دی. امون ویلیو بدی کی د دوو خبرو بیان دی، دواړه حق دي، بلکې د سیوایه بدی کی کتاب الله سنت اجماع سره چې کوم اشیاء ثابتی کی داغه بیان دی، هغه په دوه قسم دي. یو احکام دی او یو هغه څوک چې د احکام ور سره تعلق وي. د احکام بیان برون پورا تیر شو. اول څلور احکام څلور قسمو، به قسم اول کې مته جوړ کړه حقوق الله کی. دلته وس وما يتعلق به الاحکام دا غش بیان کوي چې هغه سره د احکام تعلق دی. به د حکم تعلق د سبب سره، د حکم تعلق د علت سره، د حکم تعلق د شرط سره. خزي دی ویلي ک کوړه داخله شوي طلاق به نو کوړه داخله شي، شرط موجود شي، حکم ور سره متعلق شي، طلاق راشي. د حکم تعلق شي هغه د علامه سره، علامه موجوده ده، حکم لګي الکه ماشوم زما دی، علامه بیان کا ورکشوي شی زما دی، علامه بیان کا بیانې کې وسوي ولوري کنو. تاسو پوهیږئ نو د احکامات او تعلق د چا سره دی؟ دې څلور واړو کې یو سره ښه. نو وس وما يتعلق بالاحکام بیان کوي د دې څلور قسم دی وی. واما القسم الثاني هر چې دویم قسم دی، یعنی هغه څوک چې احکام ور سره تعلق دی، فاربعه د څلور دی: السبب والعلة والشرط والعلامة. دا څلور شو. وجه حصر دې په منځ کې ذکر کړی. ان كان داخلا في الشيء، ان المتعلق ان كان داخلا في الشيء متعلق. توجه جی، احکام چې د چا سره تعلق دی، دغه امر چې دی، دغه امر به داخل وي په شی کې، حکم کې، نه به دا رکن دی دې بیان موږ نه کوو. او یا به داخل نه وي، نو که داخل نه وي نو مؤثر به وي که نه وي. نو که چاري مؤثر نو به دوه قسم دي. یو پس پوهېږئ که نه پی که چاري دغه امر په دې حکم کې داخل نه، دوه قسمه. دغه امر په دې حکم کې مؤثر دی، که دغه امر په دې حکم کې مؤثر نه دی. که چاري دغه امر په دې حکم کې مؤثر وو نو به دوه قسم دي. نو یا خو به موصل وي حکم ته فی الجمله، نو دې وخت کې ورته سبب ویلی کېږي. تاسو له بیا وګورئ، غلط مې ویلو ښه وخت شوی ده. دغه امر د چا سره چې د حکم تعلق وي، امر به خالی نه وي، یا به په حکم کې داخل وي یا به خارج وي. که حکم کې داخل وي بیا ورته څه ویلی کېږي؟ رکن. لکه د مونځ تعلق سجدي، رکوع، قیام سره دی، خو پکې داخل دی، نو څه ورته وایي؟ رکن. او که چېرې د دې حکم تعلق د دې امر سره د رکنیت په لحاظ سره نه وي، یعنی دغه امر د دې حکم نه خارج وي، نو به دوه قسمه دي. دغه امر به په دې حکم کې مؤثر وي یا به نه وي. که مؤثر وو علت دی. اوس پوه شوئ؟ که مؤثر نو به څو قسمه دي؟ دوه. دغه امر به دې حکم ته موصل وي، سړی به رسي یا به نه رسي. نو که رسي نو به سبب دی، که نه رسي نو وجود د حکم به پې موقوف وي، یا نه که موقوف وي نو به شرط دی، او که پې نه موقوف نو به علامه ده. پوه شولې بې ورته وګورئ. واما القسم الثاني فاربعه: السبب والعلة والشرط والعلامة. اما السبب لږ بر وګورئ، دلته بیان د سبب کوي. موږ به داسې وکړو چې اول به د مطلق سبب بیان وکړو، تعریف، او بیا د سبب درې اقسام دي ذکر کړي، د هغې بیان به کوو. سبب په لغت کې مولوي صاحب هر هغه شي ته ویلی کېږي چې د بل لپاره ذریعه وي، لکه پړوی چھت ته ختلو دپاره، د بټن وی پکې چالو کېدلو دپاره، لیټ لګېدلو دپاره، لاره مقصود ته رسېدلو دپاره. لنډه دا ده رسۍ ته هم سبب وایي، کوی نه پې خلک اوبه راوباسي. هر هغه شی چې بل لپاره
مقصود د ذریعه وي دې ته سبب وي. اسو کوئی سبب په لغت کې لارې ته وی لکه دلته لیکلي دي حاشیه کې. تاسو پوه شئ اصطلاحي تعریف سبب چاته وي موږ مخکې ویلو هم دی وسامي کې مزه غلط شم کله کله وسامي کې ویلو هم دا وسامي ده کنه نو انور قیاس کې لګي چرته کا دو شیئن کې شی اول چې کله مفزي شی ثاني ته وی او شی ثاني د پر وضع شوی نه وی دو جزء شی ثاني نو وجودن په دې شی ول موقوف او نو وجوبن موقوف درې جزء دې ته مطلق سبب وای. تاسو پوه شئ کنه یو خو ګره بل مطلق سبب وو پاره کې خطا نشي سبب لغوي او قصاص زین کی هغه به علت ته هم شاملو هغه بس صرف سبب چاته وای چې مفزي دویم شي ته بس کدومره تعریف وکړي نو به چاته داخل لې راځي لکه د سره کونو نو سبب یو لغوي سبب دی چاته وای چې حکم ته مفزي وي دا سبب تم شامل لې او به علت تم دی. به دویم سبب محض چې ورته وای هغه تعریف څه دی سبب محض او سموي سبب اصطلاحي چې مفزي وي ثاني تا وظیفه ثاني لرنوي حکم یادو مسانی نه مراد حکم او دغه ثاني حکم چې دا وجوبن وجودن په دې معنی موقوفه نوي دې ته سبب اصطلاحي وای. وصیات شو اوس دغه سبب اصطلاحي چې ده کنه د دې درې اقسام دي صاحب د وسامي ذکر کړي الته نور انور کې څلور ذکر کړي. د سبب اصطلاحي څو اقسام دي ولې شه درې ګورئ یو ته وایي سبب حقيقي دویم ته ویل کېږي سبب علت العلت سبب بمعنى العلت ورته وایي څه شو او دریم ته ویل کېږي سبب مجازي یو هغه سبب دی چې دوه قیده پکې دي کا به وره لکه سبب حقيقي او سبب بمعنى العلت یعنی علت العلت دوا او سبب مجازي درې پوه نه شو اولنی کې دوه قیده دي سبب حقيقي چاته وایي چې حقیقتا حالا سبب وي مجازا نه یو علت والا معنی پکې نه وي دوا کتاب کې وګد لیکل عزت تاسو را حاصل و مکا ډېر پاسانه بس دشي سبب حقيقي چاته وایي چې حقیقتا سبب وي او څنګه حقیقتا سبب وي وایو کا دویم علت والا معنی پکې نه وي خجی دویم نمبر څوک دی علت العلت چې سبب حقيقي وي دا اول بشان شو خو جی ور پسې واور علت والا معنی پکې وي یو قیدم تل لري کو دریم دلال شه اول قید ختم کا جی چې حقیقتا سبب نه وي مجازن وي نه چې حقیقتا هم سبب وی علت معنی پکې نه وي سبب حقيقي حقیقتا سبب وی علت والا معنی پکې وي علت العلت ورته وي او چې حقیقتا سبب نه مجازن وي نه سبب مجازي نه پیږي به اوس راځي د سبب حقيقي تعریف کو پورا کتاب کې کړه وګورئ دا اما السبب الحقيقي اول جزء فما يكون طريقا الى الحكم او ای به وینو دا سبب ته ویل کیږي یو جز چې دا حکم د پاره وسیله وی یو جز پر ګورئ لکه سبب حقيقي پورا تعریف چې حکم د پاره څه وی وسیله وی یو جز دویم نو ورته وجوب د حکم منصوب وی او نو ورته وجود د حکم منصوب وی څوک دا نه وایي چې دا حکم د پلان کې په وجه واجب شوی او له وجه شوی نه نو پیږي به او نو ورته وجود د حکم منصوب وی چې دا حکم دغه په وجه راغله سمویل اول جز ګورئ دا هغه چاته ویل کېږي چې حکم د پاره وسیله وی او دویم نو ورته وجوب د حکم منصوب وی چې حکم صرف د په وجه راغله او نو ورته وجود د حکم چې هغه نو خامخا دی حکم وی دا څنګه ده څه شو دوا دریم توجه دریم نمبر د علت والا معنی تصور پکې نه وی علت والا معنی پکې نه وی سوچو شو درې څلورم د سبب او د دې حکم ترمنځ یو علت راغلی د حکم هغه د منسوب وي د سبب او د حکم ترمنځ یو بل شي هغه د څه وي علت وي د حکم وجودن او وجوبن هم هغه ته منسوب وي
باقي څلور اجزا شو کا حکم د باره وسیله وي حکم وتنا وجوبا منصوب وي نه وجودا منصوب وي څه شو ولی ود وجودا وجوبا منصوب نوي دا درېمې وجه ده ځکه دې کې د علت والا معنی تصور نه نو کنه پیږي او که د علت والا معنی تصور پکې پیدا شو به خو دویم قسم د علت العلت دی کنه پیږي او دریم چې څلورم جز چې دواړو په منځ کې یو شی وي چې دا حکم اصل کې هغه ته وجودن وجوبا منصوب هغه علت وي تاسو به اورئ ورخه هدايه کې بل بار بار راځي پلان کې سبب دی ولی وی دغه پلان کې سبب دی او پلان کې حکم دی چې کمنس کې پلان کې شراغله دی او دا حکم هغه ته منصوب دی بس سبب شو ځکه سبب او د حکم منس کې بل شي کنه علت تاسو پوهیږئ او ته وګورئ اما سبب الحقيقي سبب حقيقي فما داول قسم دیکھا فما يكون طريقا دا فما دا سبب دے يكون طريقا چې دا لا روي الى الحكم دا وسیله وی حکم ته رسي یو جز دویم دې سره علامه بار شو لکه علامه څوک حکم ته نه رسي احترز به عن العلامه سيشو مخکې راځي من غیر ان يضاف اليه وجوب بغیر د دې نه چې منصوب شي دې سره وجوب دې سره احتراز لري د چانه علتنا ځکه علت ته وجوب منصوب وي دویم ولا وجود او منصوب ورته وجود هم نوي دې سره احتراز چانه رااله شرط نه دا برست راځي مخکې راځه ولا ينقل فيه معاني العلل او متصور نه بدی کې معنی د علل معنی پکې نه وي د سره د څوک بار شو علت العلت یعنی د سبب دویم قسم چې روان دي هغه د څه وي علت العلت اعتبار شو مخکې راځه ولا يقل فيه انوي بدی کې معنی د علل لکن يتخلل بينه لیکن راغلی ما بین د دې سبب کې او بین الحكم کې څوک راغلی وي علت خو ګوره بيبسي تشيلي دا علت دا علت وی چې لا تضاف الى السبب دا علت د خپل غوره سبب ته نه مضاف دا علت د خپل سبب ته نه منسوبه چې اوس حکم علت ته منسوب شو علت د خپل سبب ته منسوب شو نو بس به خو سبب چې علت العلت شو پوه نه شو به خو به شی جوړ شو دیم قسم هذه مثال وایو وذلك مثل دلاله السارق لکبر وګوره لکه دا شی چې ده کنه دا سغل شان دې کې خېلمي ما ته وای یار وای چرګه پټو ما کم ځای کې وای ته ما غدا وړې چرګو غل کنه نو چرګه پټه کې نو توجه حکم پټیدل غلا کول سرقه دا حکم دی علت دا دیکھا دا صاحب علت دې د مباشر ویلې کیږي مباشر صاحب علت ته مباشر وای المباشر ضامن وان لم يتعمد موږ ویلې دي مادي او تقریبا د دې اخري درس بیا به ما قبل اخر درس وی د مادو لیکن د دې قصو بیان کړي دیکھا ایکسیډنٹ کی زمان په 4 راځي په 4 راځي سبب څوک دی او علت څوک دی پوره قصې دی الته هم دا قصې مونږ کړي دا تعریفونه هم دې ځلته باقاعده نور انوار عبارت ذکر کړي بهرحال ما د تویل هغه چرګه پټکا نو چرګه پټول سرقه حکم نسبت یې چاته کیږي چا پټکړه سڅنوم دی صدیق پټکړه تاسو پیږئ او ما وته څه کړیو زه سبب جوړ شوم ما وته خودلې و وای هغه د چرګه نو زما د خودل مفزي شوګه خو دغه حکم د دې غلا نسبت ما ته نه کیږي وره نو وجوبن چې ما وته خودل خامخا دی غلا وس کیږي د څه دڅ کله چې الله پاک بزړه باندې رحم وکي وسپری دي او وجودن مرتنه ده چې ما وته نه خودل نو بس وجود نه راتل بل چا وته خودل وي خپل به لیدل وي نه پیږي په برحال دغه سرقي حکم ما ته دا چا چې خودنه کړي سارق ته چې چا دلالت کړي د ته وجوبن کیږي انه وجودن کیږي نو څو غري څلور ول اجزا په پټ کو ما وته ول چرګا غدا نو زما دا خودنه چې وا دا وسیله شولا حکم ته حکم څوک سرقه پوه شو دویم زما دی خودنه ته نه د وجوب حکم کېدلو
چې اوس واجب و چې دا دې غلا وکړي او نو ته د وجود کېږي که چېرې ستا ښودنه نه وی نه کېدله خپله به یې لیدلی وی چرګه خو اوازونه هم کوي څو شو دوه توجه دریم زما دې ښودنه کې د علت والا معنی هم نشته دی چې دا به خپله به مثال له راشي ښه انشاءالله چې سرقې نسبت ده ته او بیا د ده نسبت د ده فعل نسبت ما ته وشو دا دلته نه کېږي ځکه دا فاعل مختار دی د غلا خو ده کړی ده ما ته څنګه نسبت کې او څلورم زما او د دې غلا په منځ کې زما د دلالت او د دې غلا منځ کې یو بل شی هغه ته حکم نسبت کېږي هغه د فعل و ته کېږي که نه ورته وګورئ که نه بیا یې واضحه کړم ورسېدی بیا وذلك مثل دلالة السارق على مال الانسان سارق ته دلالت وکي په مال انسان باندې لیسرقه و دې لپاره چې سارقي غلا کی فإن اضيفت الى السبب تاسو پوه شولې بل ووري دویم قسم کم یو علت العلت سبب بمعنى العلت د دې تعریف سره چې سبب بداسي چې هغه وسیله وي حکم ته وجوباً بدی ته حکم منصوب نوی البته دې کې بد علت والا معنا موجود وي دریم جزم څنګه ویلو ولا يقل فيه معنى العلل دا ویلو کنه دلته به څه وایو دې کې به تصور د معنی د علت کیږي راشي ورله وس مثال دا دی دې سړي اوخ روانه کړې ده او اوخي په څه باندې خپه کې ښودله مخکې یا شاته او هغه شی هلاک کو نو تاوان یې بده معنی دی د شي هلاکت نسبت وزدته کېږي تاسو اوس متوجه شئ ښه شي هلاکت دا حکم چا هلاک کړلو اوخي د هغې دا مزل ورله علتو خوخه روانه کړې چا ده ده روانه کړې ده نو د اوښې روانېدلو نسبت چاته کېږي ده ته کېږي نو دا علت العلت شو که نه بهرحال بیا واورئ اشي هلاکت حکم او د ده روانېدل ورله سبب ځکه دا وسیله شوله که نه د اوښه روانه کړه دا وسیله شوله چې دا شی هلاک کړي د چا تاسو پوه نه شولئ نو اول جز موجود شو دویم جز یې څه وجوب یا د وجود نسبت خود ده خو نه دی هلاک کړی اوښې هلاک کړی نه کېږي ورته که نه خو ورپسې ورشه د ده د دې روانولو او بل شی دی هغه شي هلاکت موږ ویل چې د علت والا معنی به نه وي دلته شته دی دا خو دویم قسم دی پوهېږئ پې ولې اوښې روانېدل چې و هغه علت و د شي هلاکت دپاره او د روخي روانېدلو دپاره د ده روانول علت نو د هغه شي هلاکت نسبت د اوښې روانېدلو ته اوښې ته او د اوښې بیا نسبت چا ته ده ته هغه فاعل مختار نه دی تاسو پوهېږئ که نه نو بس نتیجه دا چې د دغه شي د هلاکت نسبت هم ده ته شو دې ته ویلی کېږي څه علت العلت فإن اضیفت که چېرې د دې علت نسبت کېږي سبب ته نو صار للسبب بیا به د سبب دپاره وګرځېږي حکم العلت داسې به شي لکه علت بیا به په ده باندې احکام جاري کوو ښه زمان به پرې راځي وذلک مثل قول الدابه یو سړی رکاږي دابه وسوقها او دغه شان یو سړی قود معنی چې مخې پړی نیولې قیادت یې کوي او سوق معنی شاته نه شړي تاسو پوهېږئ داسې قصه اوږدېږي که نه دې کې ډېرې قصې دي ښه تېر شئ ته ورکې کوي قود الدابة وسوقها هو سبب دا سبب دی دا قود یا سوق لما دا حلاکت دشی دا پارا یتلف بها چه حلاک شو پا دی دابی باندی لیکن دا دی سبب لیکن پا دی سبب کی لیکننہو دا سبب چی دی فیہی پا دی که مانا دا علت پرتا دا ذکر دا اوخی دا حلاکت نسبت هم بیتا تکیگی تاسو پوئے گئی سو قسم شو دوا درم فَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَسُمِّيَ سَبَبًا لِلْكَفَارَةِ مَجَازًا وَكَذَلِكَ لَكْبَرُ گوریجی توجہ دی سړي قسم وخوړلو زه به د خیره سره نن مدرسې له نظم او بیا رالی یا داسې ووایه
قسم دې نن به مدرسې لزم او رانلې داسې ووایه. یا یو سړي ویل ښځې ته که چېرې ته کور ته داخله شولې نو ته به طلاق کوي. د سړي دا قول سبب شو ښه د چا دپاره وقوعي طلاق دپاره. یو خو دخولي دار دی خو شرط دی غه نه یادومه. د سړي دا قول که چېرې کور ته داخله شوې دا سبب ځکه دا شرط دی او دخولي دار چې کله وشو که نه جزا چې راشي شرط او جزا تاسو له به راشي انشاءالله دې ته مجازن یمین ویلی کېږي ښه هدی کې باقاعده باب تړي باب الیمین فی الطلاق. تاسو پوهېږئ شرط او جزا ته څه ویلی کېږي یمین ویلی کېږي. بهرحال یو ته حقیقي یمین وی قسم دی چې زه به نن مدرسې لزم او دویم ته حکمي یمین وی چې که دې کور ته داخله شولې ته به طلاق کوي. نو یو دا قول کولو دا سبب دی یو کور ته داخلېدلو هغه شرط دی یو حکم راتللو وقوعي طلاق هغه حکم دی. تاسو پوهېږئ که نه. بهرحال دا د سبب دریم قسم دی د سبب مجازي وی. څنګه راشئ د ویلو قسم دی زه به نن مدرسې لزم دا سبب د چا دپاره سبب دی وایي چې دا د کفارې دپاره سبب دی. نو دا حقیقي سبب نه دی که ځکه ته ویل زه به مدرسې لزم څوک چې قسم وخوري خو مطلب یې دی چې زم به که نه او د دې دپاره هم ځمه چې چېرته کفاره را باندې رانشي. نو دا مفضي د کفارې له شو یاره قسم خو دې دپاره خوري چې کار به کومه چې کفاره را نشي او سبب خو دې ته وایي چې هغه مفضي کېږي حکم نه خو نه مفضي کېږي خو دومره ده که مدرسې ته رانلې بیا کفاره راځي که نه راځي راځي که نه. نو چې کله مدرسې ته رانلې دا کفاره چې راغله د دې کفارې وجه څوک وه هم د هغه قسم خوړلو. نو فی الحال چې اوس کله چې ویل سار کې د خیر قسم دی مدرسې له به ځم سبب نه و چې نن ورځ تېره شوله نړۍ بې تب جا کې بې سبب جوړېدلو. نو دا سبب په تاویل د ما یعول جوړېږي آینده کې سبب جوړېږي فی الحال نه دی ځکه فی الحال خو دې دپاره قسم کړی چې ځم به کفاره به نه راځي یاره پوهېږئ که نه پوهېږئ خو آینده کې مطلب تر ماښامه پورې چې الله نړۍ اخیر ټیم کې به سبب جوړ شي او څه به راشي وي کفاره او په تاویل د ما یعولو باندې چې یو شي باندې حکم لګي هغه حقیقتا وي که مجازن وي. مجازن وي تاسو ننور کې علاقې ویلي که نه په تاویل د مکان او په تاویل د ما یکون دا هم د مجاز مرسل علاقه ده پوه نه شوئ پې. بل یو ښځې ته ویلي کور ته داخله شولې ته به طلاق کوي خو دې دپاره ورته وایي چې داخله نه شي که نه نو فی الحال څه حکم نه راځي بس ټیک شو مفضي هم نه ده. خو که چېرې لس ورځې پس هغه کور ته داخله شوله هغه وخت کې به دا قول سبب جوړ شي. موږ حناف وایو که نه سبب فی الحال نه موجودېږي مخکې ویلي اسامې مخکې عیسه کې سبب فی الحال چې کله شرط موجود شي نو سبب موجودېږي بیا به ورسره حکم را نو هغه وخت کې به سبب جوړېږي چې کله دخولي دار کېږي. نو ویلی فی الحال دی ان دخلت الدار او لس ورځې پس به سبب جوړېږي په تاویل د ما یعولو نو دا سبب حقیقي شو که مجازي شو نه پوهېږئ پې ورته وګورئ. فاما الیمین بالله تعالی فسمي سببا ورته ویلی کېږي د کفارې دپاره مجازن وکذا تعلیق الطلاق والعتاق طلاق معلق کول چا پورې یا عتاق معلق کول بشرط شرط پورې معلق کول د طلاق او د عتاق بشرط شرط پورې لأن ادنى درجات السبب ان يكون طريقا اور کنه دې ته سبب ولې وی ویجی ادنا درجه د سبب چې دا کنه هغه دا چې دا لار شي حکم د پاره دلته جوړیږي کنه حکم د پاره اگر که سبالې بل سبالې. والیمین توقد للبر واورا یمین چې د دې نه قد چا د پاره کیږي بر د پاره بر مطلب مدرسې له اعظم چې کفاره را نشي کور د مداخله کا چې طلاق را نشي دې د پاره یمین. وذلك قد لا يكون طريقا للكفاره او دا کلم طریقه د کفارې نه جوړیږي نو یمین نو دا سبب فی الحال شو نو حقیقي سبب شو نه شو. ولا لجزاء او دا مخکې د جزا لپاره طلاق وخوي طلاق لپاره نه جوړیږي لكنه يحتمل لكن احتمال شته چې دغه یمین او تعلیق ان يؤول الیه چې مفضي شي دی حکم ته آینده کې مفضي شي څه مطلب هغه مدرسې ته لاړ نشي اخذ کور ته داخل شي فسمي سبب ورته ویل شو خو مجازن به اعتبار ما يؤول الیه فی الحال نو کنه نو تاسو پوه نه شولئ.